فلانکی ته ځان نږدې کوو ډنګري ته ځان نږدې کوو د نن نه 15-16 کاله مخکې زما یو ډېر قریبي مشفق حضرت دی استاد دی او هغه راغی ما ته ټلیفون وکړ چې زه حضرت سره ملاوېږم دفتر کې کېناستو حضرت هم تشریف راوړه د هغه د خبرې لباب دا و چې زه قمر جاوید باجوه رالېږلې یم تا له ذمهداري در کوم او دا ذمهداري قبوله کړئ حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه هغه ته انکار وکړو په مختلفو طریقو سره او ویل چې زه مدرس یم زه تدریس کوم دلته کوم اکوړي کې کوم او زه درس زه نشم قربانولی هغه ورته معذرت زه د دې ګواه یم زما غوږونه ګواه دي زما سترګې ګواه دي او ما هغه خپل محترم استاد د دې لاس ته داسې ونیو زور مې ورکړ چې شیخ صاحب پرې نه دی کار خیر دی او دې زور پې ولګوه حضرت شیخ صاحب خو داسې شخصیت و چې سرکاري عهدو ته سرکاري مجالسو ته ترجیح نه ورکوله په خپل درس باندې زه یو ګیله کوم د دې ادارو نه چې هر کال به 3 او 4 ځله دا ادارو والا راتلل چې حضرت احتیاط کوه یو کس راغلی دی 2 کس راغلي دي عمر یې دومره دی د فلانکي ځای نه راغلل ډنګري ځای نه راغلل زه ګیله دا کوم چې کله واقعاني وشوې تا ته سړی معلوم و تا ته یې عمر معلوم و تا ته وطن هم معلوم و لیکن چې کله د حضرت شهید رحمت الله علیه وینه توی شوه نن 4مه ورځ ده 4 ورځې بعد هم تا ته معلومات نشته چې دا جرم چا کړی دی نه دا نه وایو مونږ نه مونږ دا نه وایو خو مونږ ګیله کوو چې اوسه پورې ولې قاتل ګرفتار نه شو او مونږ له قاتل نه دی پکار مونږ له جرړه پکار ده دا څومره علما شهیدان شو د څومره علماو وینې توی شوې په دې وطن کې نو زه دا خبره کوم چې حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه وینه پرې کړه ځان یې قربان کړ د 2 خبرو د وجې نه یو خو به وي اتقتلون رجلا ان یقول ربي الله هغه د الله د دین د الله رب العزت د دین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت پیغام او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کور ته رسوي یو جرم دا و چې د اسلام تبلیغ د اسلام د سربلندۍ لپاره به کوشش کوو او دویم جرم چې په کوم جرم باندې شهید شو هغه د پاکستان هغه تعریف و د پاکستان هغه عظمت و چې هغه د پاکستان عظمت بیان کړ د پاکستان شان بیان کړ د پاکستان خیر بیان کړ د پاکستان او د مسلمانانو په دشمنانو باندې هغه تعریف ونه لګېده د هغې نتیجه دا راووته چې د شیخ صاحب مبارک مینې پرې موږ دا مطالبه کوو چې یو خو د شیخ صاحب د قاتل اصل او جړلې ته به ځان رسوي بل شیخ صاحب ورکوټي شخصیت نو فلکونو خلق حضرت مولانا عبدالروف صاحب دامت برکات هم فرمایل چې 22 لاک خلق جنازې له راغلي ورکوټي شخصیت نو یو خو دلته د پاکستان هغه اعلی اعزاز نشان امتیاز پکار دی تاسو خو خلک نه لپاره چا خو میراث چټ د حضرت شیخ صاحب چې کوم مشن و هغه مشن به انشاءالله نه پرېږدي هر یو بچی به هغه د شیخ ادریس جوړو او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث په کور ته رسوي الله رب العزت ستاسو له ډېر خیر درکړي